جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای و چې کله د دوو محبت کوونکو په منځ کې درار راشي، یعنی دو محبت کوونکي کسان وي او د هغوی په منځ کې نفرت او بغض او کینه راشي، نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دغو دواړو کې خامخا یو په ګناه کې اخته ده، چې د هغه ګناه د وجې نه الله جل شانه د ده نه خپل یاران ویښتان ختم کړي. محترم بزرگان دین فرمای و چې کله یو ورور له د نورو وروڼو د طرف نه جفا میلاو شي، بې وفایي ته ښکاره شي، نو فرمایي چې دغه ورور خامخا په څه ګناه کې اخته دی، چې دغه ګناه د وجې نه الله جل شانه د ده نه نور وروڼه خفه وګرځوي. او بیا فرمایو چې کله په وروڼو کې یو ورور دی او دغه ورور له د دغو ټولو وروڼو میلان دی، مطلب دا چې د ټولو وروڼو ورسره تعلق ښه ساتي، مینه محبت یې سره کوي، نو بیا فرمایي چې دغه ورور خامخا په څه نیکۍ کې اخته دی، الله جل شانه څه نیکۍ توفیق ورکړی دی او هغه نیکي الله نه خوښه شوې ده، نو د دغه نیکۍ د وجې نه الله جل شانه دله دغه نور وروڼه د دې طرف نه متوجه کړي. نن مسلمانان که مونږ فکر وکړو، غور وکړو، په خپلو اعمالو نظر واچو، نن د مونږ نه په خپل کور کې ورور خفه دی، نن په خپل کور کې زمونږ نه مور و پلار خفه دي، دا څه وجه ده؟ دا د مونږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ په داسې ګناهونو کې اخته یو چې هغه ګناهونه الله له ناخوښه دي، الله پرې خفه دی، الله جل شانه زمونږ نه د نورو خلقو مخونه اړوي. هر مسلمان نه پکار ده چې هغه د هر قسم ګناه نه ځان پاک کړي، داسې اعمال نه کوي چې د هغې د وجې نه الله جل شانه